څنګه دا کپړې د خلکو باسي دلته کې په چا باندې بیماری وي او دا رنګ کوم د چا څه قسم ته بیماری نو خزي او سړی راځي او دلته کپړې کوم دی وباسي او دا رنګ کوم د هغوی بیماری چې خلک راځي خپل کپړې وباسي دلته چې په چا باندې بیماری وي خانه خو دا رنګ کوم د څه وایو چې وو سوري وو چې د دې غم وکړي شي د دې کپنه ولا سره خبرو شي چې دا تاسو څنګه کوي ها دا وګورئ یا علي مدد یا حسین یا حسن او دا رنګ کوم د مختلف الفاظ ذکر شوي کوم چې شرک الفاظ دي تاسو د مزار د زیارت سیلو کو زما عزت مندو بعضی وخت موږ ویډیوګانې وکړو یا چې کوم د ویډیو سوشل میډیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبرونو لتل زیارتونو لتل دا یو جایز عمل دی، یو روا عمل دی، مستحب عمل دی او قبرونو او زیارتونو لزی او الته کې د هغوی په وسیله باندې او د هغوی په برکت او په توپیل باندې دعا غواړئ او دا وسیله باندې دعا غوښتل د انبیاو عادت دی، د انبیاو طریقه ده، د صحابو طریقه ده او دا په نن زمانه کې د اهل سنت والجماعت طریقه ده. پاتې شو څو خبرې داسې چې هغه زمون په اسلام کې هغه ناجایز دي، اسلام او شریعت د هغې اجازت نه ورکوي. لکه مثال په طور باندې په مزاراتو کې ګانې بجانې ویل شو، ډول سرنا وهل شو او چرسونه څکل شو، شرابونه څکل شو، نو دا په شریعت کې هم حرام دي، موږ ورته هم حرام وایو. کوم کسان چې دغه کوي نو څوک هم د هغې د ختمولو کوشش کوي نو موږ ټول د هغوی سره ملګري یو په دې باندې چې دا شیزونه ختم شي. دویمه خبره پکې دا چې آیا مزار له څوک لاړ شي نو هلته کې په مزار په زیارت پزي کې هلته کې خپلې کپړې ایستل، لکه څنګه چې دې وابي ویلي دي چې یاره دلته کې خلک راځي خپلې کپړې وباسي، یا هلته کې ځانه وړې وړې کوډګۍ جوړول چې یار د دې کوډګۍ ځانه جوړې کړم نو دغه کور به بیا ماله خدای تعالی راکوي. نو دا قسمه روایت چې دي دا د خلکو د جهالت د وجې نه شروع شوي دي. د دې قسمه روایاتو هېڅ قسمه ثبوت په شریعت کې نشته دی. البته خو دا کارونه چې کوم دي غوره کار نه دی، خو کفر او شرک هم نه دی. که چا وکړو نو کافر او حرام کار یې هم نه دی کړی او نه پې کافر شوی دی، خو دومره ده چې غوره کار یې نه دی کړی. دغه خلاف ادب کار دی، د آدابو نه خلاف. چونکې نن سبا دا خلکو ځانه یو عادت جوړ کړی، یو رواج جوړ کړی، د دې وجې نه د دغه کار نه کول ډېر زیات بهتر دی چې یاره انسان دغه کار بیخي پرېږدی لاړ شي صرف په وسیله باندې دعا وکړي. بل دا چې کله انسان د قبر زیارت له ځي نو دله څه طریقه کول پکار دي. نو ستاسو د وړاندې د اعلی حضرت علیه الرحمت د هغه فتاوا پیش کومه فتاوا رضویه نهم نمبر جلد دی صفحه نمبر 522 کې اعلی حضرت رحمه الله فرمایي چې کله څوک د قبر زیارت لزي نو دله څه طریقه کول پکار دی. دی به داسې طریقه وکړي چې د خپلو د طرفه به زیارت ته ور داخل شي او بیا به د قبر نه 4 لاسونو فاصله کې لرې ودرېږي. قبر نه 4 لاسونو فاصله کې لرې ودرېږي، قبلې طرف ته به شا کړي او د قبر ته به مخ کړي او بیا به هلته کې قل هو الحمد آیت الکرسي شریف درود شریف به ترې وړاندې وروستو ووهي او بیا به د دې قبر والا په وسیله باندې دعا وکړي. د قبر والا په وسیله باندې به دعا وکړي او د هغې نه نو دغه طریقه ده. او پاتې شو په قبر باندې لاسونه کېښودل، یا قبر ښکلول، یا د قبر نه طواف کول، قبر ته سجده کول، نو دا کارونه چې دي نو حرام کارونه دي په شریعت کې. شریعت د دې اجازت نه ورکوي. قبر ښکلول او قبر باندې لاس کېښودل دا پکې حرام نه دي، دا حرام نه دي، بلکې دومره ده چې یاره خلاف ادب کار دی، د مستحبونو خلاف دي. نو دغه طریقه هم اپناوهل او اختیارول دغه پکار دی چې ونه شي. که چا وکړو قبر یې ښکل کو یا قبر له لاس ورلو هغه بیا په خپل سینه باندې راښکودي یا لاس ښکل کو نو دغه هم جایز کار نه دی، غوره کار نه دی. خو که چې کې وایي کو نو مقصد دا چې حرام او ناروا هم نه دی بلکې مکروه تنزیهي دي. بله خبره پکې دا چې د دوی وایي دلته کې کفر او شرک شروع دی. نو دا خبره سره په ذهن کې ټول یاد لرئ او دا خبره مې ټول وابیانو ته هم د ټولو خپلو سنیانو ته مې هم دا خبره ده چې دوی وایي لاړې او د بابا نه دې سوال وکړو چې ای بابا مال زوی راکړه یا مال لور راکړه او غیره. مقصد دا چې د غیر الله نه دې سوال وکړو، د هغه په وسیلې دې سوال ونه کړو، خو د دې قبر والا نه دې سوال وکړو. نو د دې په سر شریعت کې څه حکم دی؟ یا چا دې قبر ته سجده وکړل نو آیا دا سړی په دې سجدې سره او په دې سوال کولو سره د قبر والا نه دی مشرک دی که مشرک نه دی؟ تاسو زه د هغې مسله بیانوم. نو الحمدلله ثم الحمدلله دا د مسلمانانو وطن دی. په دې کې یو انسان چې دی نو هم کفر شرک والا داسې نشته دی چې هغه راشي او د غیر الله عبادت داسې علانیتا شروع کړي. دا ټول چې دی دا نه شرک دی نه کفر دی، بلکې دومره ده چې دا سجده لګول حرام دي او سوال غوښتل دي هم خلاف اولا دي. غوره خبره نه ده. که چا چې سوال وکړو هم دغه حرام هم نه دي او کفر هم نه دی، خو دومره ده چې غوره خبره نه ده. غوره خبر دا چې د قبر والا په وسیله باندې دعا وکړي.
زه چې وایم چې یار د قبر والا نه سوال وکړي دی نو دا خبره دغه نه کوپر دی او نه شرک دی. دا ولې وایم؟ زما سره په دې خبره باندې د نبي اسلام حدیث مبارک دی، ځان یې نه وایم. الحمدلله دا وابین چې دا څومره ګرځي را ګرځي دوی به صرف ټول هغه چې کوم د بوتانو په هکله آیاتونه راغلي دي هغه به دوی د دې اولیاو په باره کې وایي، او دا د خوارجو نښه ده. د هغې خلکو خوارج هغه چاته وایي چې څوک د دین نه وتي خلک کوي د دین کارونه، خو د هغوی په دین کې څه حصه نه دوی د دین نه وتي بې ایمانه خلک دي. د هغې خلکو نښه ده چې کوم آیاتونه د بوتانو په هکله د کفارو په هکله کې نازل شوي دي هغه آیاتونه به دوی په مسلمانانو باندې ورچسپانوي. زما سره دی د امام بخاري رحمه الله استاد دی، دا کتاب لیکلی دی، او محمد ابن ابي شیبه در خپل کتاب لیکلی په دې کې حدیث راوړي. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله تاسو په دې ځمکه کې چې ستاسو نه یو شی زورک شي، په دې ځمکه کې چې ستاسو نه یو شی زورک شي او ورته هېڅوک هم نه وي، نو تاسو داسې ووایئ چې ای د الله بندګانو زما مدد وکړئ. تاسو داسې ووایئ ای د الله بندګانو زما مدد وکړئ. نو که چېرته کې د بندګانو نه د غیر الله نه امداد غوښتل شرک وی، لکه څنګه چې ورته دا وابیان وایي، نو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دوی به نبي علیه السلام ته وایي چې دا خو هم مشرک دی، نعوذ بالله. ځکه چې دوی ولې هلته کې چې نور څوک نشته دی نو خدای تعالی خو شته دی که نه، نو نبي علیه السلام ورته داسې ولې نه وایي چې تاسو داسې وایئ چې خدای پاک زما امداد وکړي؟ ولې ورته داسې وایي چې تاسو داسې ووایئ چې ای بندګانو زما امداد وکړئ؟ نو پته ولګېده چې د بندګانو نه سوال کول، دعا کول دا مکمل یو جایز غونته کې عمل ظاهریږي د دې صورت نه. خو البته دومره مونږ وایو چې یار دا جایز په دې صورت باندې نه دی چې چونکې نن سبا په معاشره باندې تاثرات ډېر زیات پرېوځي، نو دې وجې نه غوره خبرداره چې کومه اعلی حضرت رحمه الله پای باندې فتوا ورکړي چې صرف د هغه په وسیله باندې سوال وکړی شي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې تاسو د بندګانو نه سوال وکړئ. دویمه خبره پکې ستاسو د وړاندې پیش کومه، فتاوی شامی وغیره دین علاوه نور بعض کتب کې هم مسله ذکر ده. د علامه رافعی رحمه الله دا قول ذکر کړی چې کله د یو انسان نه یو شی زورک شي، کتاب الابق فتاوی شامی جلد نمبر 4 هغې کې دا مسله ذکر کړې، خو دې حرامیانو نن سبا چې کومه مسله د دوی په طبیعت جوړه نه وي هغې د دې کتابونو نه ایستي. په هغې کې دا مسلې ذکر دی چې د چا نه یو شی زورک شي، نو د احمد بن علوان دا یو ولی الله تیر شوی دی، د هغه ته اواز وکړي چې ای احمد بن علوان که چېرې تا زما دا ورک شوی شی زه رامین نه کړو نو زه به تا د اولیاو د دایرې نه وباسم. نو د دوی نه زه تپوس کوم آیا دا علامه شامی رحمه الله دی مشرک و، علامه رافعی رحمه الله دی مشرک و، چې هغه لوی لوی هستیانې موږ ته دا روایت را نقل کوي هغوی مشرکان خو صرف وهابي پکې راغی دی په دې باندې پوهېږي. بل مې تاسو د وړاندې حدیث د رسول الله علیه صلات وسلام مبارک پیش کو، نو که چېرته کې د غیر الله نه امداد غوښتل دا شرک شي، دوی به نبي علیه صلات وسلام ته هم بیا وایي چې نعوذ بالله دا خو مشرک او خلکو دې د شرک طریقې ښوولې دي، نعوذ بالله. نو داسې قسمه خلک چې دي وهابیان د دوی نه ځان ساتي. مسله مې ته بیان کړه، قبرونو له زیارتونو له ځئ او د هغوی په وسیله باندې ته دعا کوئ، دا ښه یو جایز عمل دی. دویم چې چا قبر ته سجده وکړله، قبر ته چې چا سجده وکړه نو آیا دی کافر دی که نه دی؟ نو که قبر ته چا سجده وکړله نو دی په دې باندې کافر نه دی، بلکې دی حرام کار وکړو، دی حرام کار وکړو. ولې چې سجده د الله تعالی نه علاوه بل چاته جایزه نه ده، هغه که د تعظیم سجده ده او که د عبادت سجده ده. دلته کې چې کم خلک سجده کوي نو څوک داسې نشته دی چې یاره هغه قبر ته سجده کوي او هغه دې په نیت د عبادت باندې وکړي، او څوک خو لاول سجدې کوي نه قبرونو ته. الحمدلله خلکو کې هغه جهالت نشي، خو که بالفرض څوک جاهل یي داسې چې هغه قبرونو ته سجدې کوي نو حرام کار کوي، خو کافر په دې باندې نه دی. ولې چې یاره که چېرته کې په مطلق سجده باندې دې قبر ته سجده ولګي او پای باندې دې کافر شي نو بیا به یو غټ نقصان لازم شي، او د هغې کې به صرف د نیت ته کتلی شي. که چېرته کې د غیر الله نه سوال کړی وي، که چېرته کې دا د الله تعالی نه علاوه د بل چا نه سوال وکړو، یا د الله تعالی نه علاوه بل چا ته سجده ولګوله، نو که چېرته کې د نیت له به کتلی شي. نبي اسلام فرمایي انما الاعمال بالنیات، د عملونو ټول دارومدار په نیتونو سره دی. که چېرته کې دا سجده په دې نیت کړې وه چې دا زما خدای دی دا قبر والا او زه ورته سجده کوم، جو ټیک د مکمل مونږ ورته هم مشرک وایو او دا سړی مشرک دی. که چېرته کې د قبر والا نه په دې نیت باندې دو سوال کړی چې ای قبر والا مالا اولاد راکړي یا مالا پلانې حاجت پوره کړي او په دې نیت یې کړی چې دا قبر والا زما خدای دی، نو مکمل مونږ ورته هم مشرک وایو او سړی د اسلام خارج دی. خو دا عقیده د هېڅ چا نه ده چې څوک هم قبرونه له ځي، د هغوی دا عقیده چې دا د خدای تعالی یو بزرګ دی او د خدای تعالی یو دوست دی، ولی الله دی، نو مونږ د هغه په وسیله باندې د هغه نه مونږ ځکه سوال کوو. نو په دې کې چې دی هېڅ قسمه رکاوټ نشته دی. البته دومره خبره ده چې خلاف اولا دي او په کار چې د دې نه
ځان وساتلی شي، د هغوی په وسیله باندې دعا وکړلی شي. که چېرته کې سجده څوک ولګوي دوی پې ډایرکټ د کفر فتوه ولګوي، د دوی د وجې نه بیا صحابه چې دی هغوی به هم نعوذ بالله په هغوی باندې کفر فتوه ولګي. دا زما سره دی سنن ابن ماجه شریف. سنن ابن ماجه شریف او صفحه نمبر 133 باندې دا روایت موجود دی د حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه. د مبارک چې کله د یمن نه راغی د نبی علیه السلام خواته ډایرکټ نبی علیه السلام ته سجده وکړه. معاذ رضی الله عنه د نبی علیه السلام صحابي دی او نبی علیه السلام ته په سجده باندې پرېوتو. نبی علیه السلام چې هغوی نبی علیه السلام ته فرمایل ما هذا یا معاذ، لکه دا څه کوې؟ وایي تا ما سجده وکړه. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل معاذ رضی الله ورته عرض کړي د الله رسوله وایي ما په یمن کې خلک ولیدل یهود او نصارا چې هغوی به خپلو مشرانو ته سجدې کولې. وایي ته خو د دواړو جهان سردار یې، ته خو ډېر حقدار یې چې موږ تا ته سجده وکړو. نبي علیه السلام ورته وویل وایي که چېرته کې د خدای نه علاوه بل چا ته سجده لګول جایز وی نو ما به ښځې ته وي چې خپل خاوند ته سجده لګوه. خو دلته ورته نبي علیه السلام داسې ونه وي چې ها ته خو مشرک شوی وس، تا خو غیر الله ته سجده کړې ده او ستا خو نکاح هم ماتې شو او ښځه د باندې طلاقه ده، قسمه قسم خبرې او خپله کلمه تازه کا. دا ورته نبي علیه السلام ونه فرمیل. نبی علیه السلام ته صرف منع کو. نو که چېرې د دوی په فتوا باندې صرف سجده لګول کفر شي نو بیا به دوی دغه معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه دته به هم بیا دوی کافر او مشرک وایي. دا دومره بې علمه او کم عقله او د عقل نه خلاص خلک دی که نه چې داسې ډایرکټ په خلکو باندې فتوې لګوي. دویمه خبره پکې شهادت دا کړې ما ته دا رایاده شوله چې یاره آیا د قبر والا به یا ایمان وړی یا به نه. دا خبره ټول ځان سره په ذهن کې یاد ساتئ ګوره دا ډېره غټه خبره ده. دوی ته دا ډېره کمه خبره ښکاري خو ګوره دوی باندې به ډېر چې څومره غټ قمقل یي که نه هغه به په دې خبره باندې جرأت کوي. دا خبره هر سړی نه شي کولی چې د عقل نه خلاص انسان یې هغه به دا خبره کوي. ولې دا وابي چې ده ته وایم چې ته په خپله باندې مړ شي په کار دی چې د خلک بیا جنازه ونه کړي. ولې موږ ته څه پته چې تا ایمان وړی دی که نه دی وړی، چې هغه د خدای تعالی ولی دی، خدای تعالی دوست دی چې ټول عالم په هغې باندې ګواه دی چې دا یو نیک انسان و چې ده په هغه باندې شک کوي چې ده به یا ایمان وړی یا به نه. ته پکې بیا د کم فارموله یې راغلي ستا څه پته دی چې ته ایمان وړی که نه، خو چې مړ شو دغه ښکته ور مردار کي کندې ته دې ورولي د مردارې په شانتې جنازه دې د باندې هم نه کوي. تا باندې بیا څوک څه کوي ځکه چې ستا خو بیا هم پته نه کړي چې ایمان دې وړی دی که نه دی. نو دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې دا ګوره د دوی ډېر زیاته غټه خبره ده. دوی د ټولو مسلمانانو نه یوازې باباګان نه د هر مسلمان نه بیا د انسان د تمه ختمه شي او دغه جنازه چې به بیا کېږي لکه داسې پته کېدای شي ایمان به یې وړی یا به نه یې وړی. په وخت د ځان کې کلمه نصیب شوې دی که نه ده، کېدای شي په اخره کې کفر کړی نعوذ بالله. نو دغه د خلکو به دغه اعتماد بیا ختم شي. نو دا خبره چې دی د دوی ډېر زیاته خطرناکه خبره ده. پکار ده چې د داسې قسم خلکو نه ځان خلک وساتي. بله خبره پکې دا کړې ده چې یاره نن سبا زنانه ډېرې زیاتې راځي قبرونو له او دلته کې دا کفر او شرک کې اخته دي دا زنانه، چې آیا د دې متعلق شریعت کې څه حکم دی. نو د هغې ته بیانوم الحمدلله ثم الحمدلله. دا زه په دعوې سره وایم زموږ هره خبره به د قرآن او د حدیثو او د فقهاو د اقوالو ماتحت وي، لکه څنګه چې د په هره خبره باندې کتاب پیش کوم د الله په فضل سره. دوی چې د خپله خبره کوي یو کتاب په دې باندې پیش کا چې یاره قبر له څوک لاړو د قبر والا نه یې سوال وکړو یا قبر له څوک لاړو او هلته کې د هغه په وسیله باندې دعا وکړله دا یې کفر وکړو شرک وکړو یو حدیث کې وښایه بس مونږ به یې سره ومرې ډېر ته ضرر مونږ به ته الحمدلله چې بې شماره په سوونو کتابونه به ته په دې باندې وښوو چې دا دوی لیکلي دي چې نبي علیه صلات وسلام مبارک خپلو صحابو ته دا ښولي چې زما په وسیله باندې دعا کوئ. خو د زنانو خبرو له راځمه چې دی وایي یاره زنانو شرک شروع کړی دی. نو آیا زنانو شرک شروع کړی دی که نه دی؟ نو زنانه چې دي دوی په عمل باندې ډېرې کمزوري دي. زنانو عمل ډېر کمزور دی چې یاره پرده نه کوي وغیره غیبتونه چغلۍ دا پکې د نارینه په نسبت سره ډېر زیاتې موجود دي. خو عقیده د زنانو ګورې مضبوطه ده، عقیده د زنانو مضبوطه ده. دا زه نه وایم، کنز العمال شریف اول نمبر جلد صفحه نمبر 103 باندې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا كان آخر زمان واختلفت الاهواء فعليكم بدين اهل الباديه والنساء. و چې اخر زمانه شي حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي او د خلکو فرقې سیوا شي، اخر زمانه شي فرقې سیوا شي. نن سبا په خپله سوچ وکړئ وابیان پکې یو هر دنیا شي فرقې سیوا شي
او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم د بانډو والا خلکو عقیده وه او کومه د ښځو عقیده وه د زنانو عقیده تاسو به حق عقیده راټینګوئ نو که چېرته کې د ښځو او د زنانو د عقیده ټیک نه وي خو نبي علیه السلام به فرمایلي وو که نه چې یاره په آخره زمانه کې به په ښځو کې دا افت راوځي چې دوی به قبرونو له ځي نو تاسو ځان وساتئ پته ولګېده چې قبرونو له تل دا یو جایز عمل دی ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو د دغه زنانو عقیده راټینګې کړئ نو قبرونو له او زیارتونه تلل دا یو جایز عمل دی او زه ولا خپلو ټولو عوامو ته مې دا اپیل دی او د هغه اولیاو او د نیکانو خلکو په وسیله باندې دعا کوئ او چې کوم ژوندي دي د هغوی خواله ځئ د هغوی نه دعا اخلئ اله العالمین به د دې په برکت باندې ستاسو دنیا او آخر ښایسته کوي دا وهابیان چې دي څومره خلک دیوبندیان پنجپیران د دوی په خبرو پسې مه ځئ او الحمدلله ثم الحمدلله چې علماء اهل سنت موجود دي د دوی د هرې خبرې به جواب په هر میدان باندې د الله تعالی په فضل سره کوو او ان شاء الله تعالی او د دوی به او د خولې بندو د الله په فضل سره